د بینظیر د روپو لپاره به رجسټریشن څنګه کوو د دې په باره کې ځینې کسان تپوس کوي ځینې داسې کسان دي چې هغو ته دا له سره نه دي میلاو شي ځینو د دې لپاره رجسټریشن کړی دی او هغه د پروګرام دپاره اهل نه دي او دوباره ورته میسج راغلی چې په فلاني تاریخ باندې به تاسو رجسټریشن وکړئ نو هغه وایي چې اوس رجسټریشن نه کېږي په دې ویډیو کې له مکمل معلومات در کوم دا ویډیو ستاسو دپاره ده چې په دې باندې تاسو ځان پوه کړئ که کومو کسانو ته روپۍ میلاویږي هم د هغې کسانو دپاره ده ځکه سبا ورځې تاسو ته هم دغه مشکل چې دا راتله شي بیا به د یو او د بل نه چې دی تاسو به تپوس کوئ چې دا روپۍ په کومه طریقه میلاویږي او زموږ کارډ بلاک شوی دی د دې دپاره موږ هسې چل وکړو نو دا ویډیو معلوماتي او د غریبانو دپاره نو تاسو ویډیو رالی دا مخکې شیر کوئ چې نورو کسان ته رسي نو د بینظیر د روپو لپاره زیاتر داسې کسانو چې هغو رجسټریشن کوو خو رجسټریشن چې دی دا بند و هغه کسانو چې ځینې کسانو مخکې رجسټریشن کړو او هغو ته یې ویل چې تاسو د دې لپاره اهل نه یې نو چې اهل ته ووایي چې تاسو اهل نه یې نو 2 کاله پس چې دی تاسو به رجسټریشن کوئ په دې کې ځینې داسې کسان دي چې هغه د ډېر وخت نه دا روپۍ هلي نو چې هلي نو هغو له اوس ټایم ورکړی چې 3 کاله به دا تاسو ته میلاویږي او 3 کاله پس به تاسو دوباره اندراج چې دی دا به کوئ په دې کې ځینې داسې کسان دي چې هغو د سره نه رجسټریشن کړی دی هېڅ هم نه دي کړي خو هغه وایي چې موږ ته د بینظیر روپۍ چې دی دا میلاو شي نو که تاسو وایئ چې موږ ته د بینظیر روپۍ میلاو شي نو تاسو به ځئ په تحصیل کې د دې دفتري د بینظیر دفتري هلته به ځئ او هلته کې به خپل رجسټریشن چې دی دا به کوئ چې رجسټریشن وکئ نو د هغې نه وروسته او بیا هغه ګوري چې ته د دې پروګرام دپاره اهل یې که نه یې نو په هغې کې اکثر 8 میاشتې هم لګي د کاله پورې هم لګي د دې نه پکې لږې هم لګېدی شي خو ډېرو داسې کسان دي چې د هغو پکې اکثر د کاله پورې هم لګېدلی ځکه ځینې کسان دا تپوس کوي څومره وخت لګي نو د کاله پورې وخت پکې هم لګېدی شي نو تاسو د اوس نه چې دی دغه رجسټریشن وکئ رجسټریشن وکئ نو تاسو ته په راتلونکي وخت کې چې دی دغه روپۍ میلاویږي خو کومو کسانو چې کارډونه بلاک وو او یا چې دی د هغو وخت پوره شوی او هغه وایي چې موږ لاړو دفتر ته نو په دفتر کې وي چې رجسټریشن نه دی ستاسو ځکه چې هلته کې سیمان ورکړی کېدل نو د سیمان د ورکولو د وجې نه چې دی رجسټریشن بند شو د دې نه مخکې دا چاته نه بند شوی خو سیمان ورکول چې شروع شو نو د دې نه وروسته رجسټریشن چې دی دا بند شو نو اوس هغه رجسټریشن چې دی هغه دوباره سټارټ کېږي چې دوباره سټارټ کېږي نو تاسو له پکار دي که کم نوي کسان دي او که زاړه کسان دي او د هغې روپۍ بلاک شوي او تاریخ یې پوره شوی ځکه چې ستاسو روپۍ بلاک شي نو 2 کاله به دې کې ټایم وي 2 کاله ټایم نو که هغه 2 کاله ستاسو د رجسټریشن پوره شوي نو تاسو اوس لاړ شئ او خپل رجسټریشن وکړئ چې تاسو ته هم په راتلونکي وخت کې دغه روپۍ چې دی دا میلاو شي ځکه د دې راتلونکي پیر د ورځې نه چې دی رجسټریشن به دوباره سټارټ کېږي لکه په یو څو ورځو کې به رجسټریشن سټارټ کېږي تا ویډیو چې تاسو ګورئ نو رجسټریشن به انشاءالله چې هغه به سټارټ شوی اکثر د هغو له طرفه پکې نوي نوي اپډیټ راځي اوس چې کوم اپډیټ راغلی د هغو له طرفه چې کوم معلومات راغلي دي نو په هغې کې هغو دا ویلي دي چې د پیر د ورځې نه به رجسټریشن چې دی دا به دوباره سټارټ کېږي او تاسو خپل رجسټریشن کولی شئ په راتلونکي وخت کې به دغه روپۍ تاسو ته میلاویږي نو لاړ شئ خو ټول داسې مه کوئ چې تاسو د پیر په ورځ لاړ شئ داسې بیا ورځې چې دی تاسو ځان له کتی شئ ځکه چې اوله کې سټارټ شي نو اکثر رش ډېر زیات دي ځینې کسان خبرې نه ټول به دغه یو ورځ باندې لاړ شي نو تاسو له یو څو ورځې صبر وکئ یو څو ورځې پس چې دی تاسو تللی شئ او تاسو د دې لپاره رجسټریشن کولی شئ